बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन बमूंगा द 10th क्लास द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर टॉपिक को چې هغه د تایرايډ ګلند د تایرايډ ګلند نمخ کې پریویس لیکچر مونږ په کیمیکل کوऑर्डिनेशन باندې جنرال او د هغې سره پیچوټري ګلند باندې سپیسیفیک یو لیکچر ورکړو چې پیچوټري ګلند چې کوم دی هغه د باډي په ډیفرنٹ پارټس کې چې کوم ګلندز موجود دي د هغه سټیمولیټ کوي چې هغه خپل هارمون ریلیز کړي او د باډي ډیفرنٹ کارونه چې کوم دی هغه وشي. نو زمونږ په باډي کې داسې ګلینډز دي چې هغې د سټیمولیټ کېدو دپاره پکار ده چې پیچوټري ګلینډ هارمون ریلیز کړي نو هغه سټیمولیټ شي، هغې ته کمانډ میلو شي، کوارډینیشن کې ورسره د پیچوټري ګلینډ ورسره کوارډینیشن وکړي او هغه بیا فردر زمونږ سره هغه د باډي پارټس چې دي نو هغه خپل هارمون ریلیز کوي او هغه په باډي کې مختلف قسمه کارونه کوي. مونږ په پیچوټري ګلینډ کې تایرايډ ګلینډ هم ډسکس کړی خو مونږ سمپل د هغې صرف ډیفینیشن کړی لږ شانتې مونږ د هغې آیډیا ورکړې وه خو نن مونږ به تایرايډ ګلینډ په ډیټیل سره وایو څومره چې د لسم د لیول پورې دی نو د هغه لیول پورې مونږ چې کوم دی ډیټیل کوو نن چې تایرايډ ګلینډ چې کوم دی هغه څه فنکشن کوي. تایرايډ ګلینډ اول خو مونږ وایو چې دا زمونږ سره په کوم ځای کې موجود دی، صحیح ده. نو تایرايډ ګلینډ چې دی نو دا زمونږ سره په نیک ریجن کې دی. د نیک دا مری چې کومه ده دا سټ دا چې کوم دی د دې مری په لوور ریجن کې کوم چې زمونږ سره د باډي هغه پارټ دی کوم چې زمونږ سره د ساوند ترې راوځي، د کوم ځای نه چې اواز راوځي نو هغې ته مونږ لیرنګس وایو. دا د لیرنګس سره خواته پروت دی بلکې د لیرنګس د پاسه پروت دی، لږ شان د هغې نه لاندې دی. نو سو نیک لوور ریجن بلو لیرنګس. لیرنګس زمونږ سره د اواز د پاره چې کوم پارټ دی ریسپیریټري سیسټم نو هغه پارټ چې دی د هغې نه لږ شانتې لاندې پروت دی، بالکل په هغې داسې انختی دی د هغې سره، د هغې نه لږ شانتې لاندې. او بله خبره دا چې د دې شیپ چې دی د بټرفلای په شانتې دی. تاسو دې شیپ ته وګورئ جسټ لایک بټرفلای په شانتې راځي داسې. او د دې ماس چې دی نو 20 نه واخله د 25 ګرام پورې دی، ډېر زیات ورکوټی پارټ دی، وزن هم ډېر زیات کم دی 20 نه 25 ګرام پورې. او دغه شانتي دې چې کوم هارمون زموږ سره د دې لوبس چې کوم دي نو تاسو وګورئ یو دا دی او یو دا دی، لوب 1 او لوب 2. تایرايډ ګلینډ بیسیکلی په دوه لوبس باندې مشتمل دی چې یو 1 دی یو 2 دی، یو رایټ سایډ ته دی او یو لیفت سایډ ته دی. دا دواړه لوبس چې کوم دي دا په استمس باندې د یو بل سره کنیکټډ دي، صحیح ده. دا ماس اف ټیشو دی چې دی دا یو لوب د بل لوب سره کنیکټ کړی دی. په ځینې کنډیشن کې ځینې خلکو کې چې کوم دی استمس نه دا دواړه کنیکټډ نه خو هغه هم نارمل کنسیډر کېږي، هغې کې څه ابنارملیټي نشته دی، مطلب په دې په فنکشن باندې څه اثر نه پرېوځي. بله خبره ده چې د دې سیکریشن چې دی نو دې سیکریټ کوي سو د T3 سیکریټ کوي او یو T4 سیکریټ کوي. داسې نور فنکشن هم دی، کالسیټونین هم چې کوم دی هغه سیکریټ کوي. نن به مونږ صرف د T3 T4 او د کالسیټونین خبره کوو. د دې نه په بیک باندې د دې تایرايډ په بیک باندې پیرا تایرايډ ګلینډ دی، هغه خپل هارمون سیکریټ کوي چې هغه نن به مونږ په هایر کلاسز کې بیا ډسکس کوو. نن به مونږ صرف T3 T4 او د کالسیټونین خبره کوو. T3 زمونږ سره څه شی دی، دا ټرای ایوډو تایرونین دی او T4 چې کوم دی تایروکسین دی، ټیټرا ایوډو تایرونین ورته هم ویلی کېږي او بل زموږ سره دی نه څه ریلیز کېږي، کالسیټونین ریلیز کېږي. چونکې دا پارټ چې دی نو د کنټرول د چا په لاس کې دی، د زموږ سره کوم چې زموږ سره د پیچوټري ګلینډ مونږ خبره کوو. پیچوټري ګلینډ د پاسه هایپوتیلمس دی، نو دا هایپوتیلمس چې دی نو د ریګولیټري هارمون ریلیز کوي، د ریګولیشن کوي. چونکې د باډي هوموسټیټک کنډیشن دی مینټین ساتي. برین انالیسس کې دی یو څیز هایپوتیلمس چې کوم دی د پیچوټري ته کمانډ ورکوي چې تو داسې انزایم داسې هارمون ریلیز کا چې هغه هارمون لاړ شي او فردر چې دی هغه د باډي یو پارټ سټیمولیټ کړي او هغه خپل سپیسیفیک هارمون ریلیز کړي. نو په دې کنډیشن کې هایپوتیلمس چې کوم دی هغه چې کوم هارمون ریلیز کوي هغې ته وایي TRH، تایرايډ ریګولیټینګ هارمون چې کوم دی. TRH چې کوم دی هغه زموږ سره راشي انټیریر پیچوټري ته او انټیریر پیچوټري چې کوم دی هغه زموږ سره ریلیز کړي TSH، تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون. دا تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون راځي او د پیچوټري ګلینډ ته د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون راځي او د تایرايډ ګلینډ ته چې دی کمانډ ورکوي چې ته څه ریلیز کا، T3 او T4 ریلیز کا. نو دی به ریلیز کوي T3 او T4 به ریلیز کوي. ها
بل خبره دا یاد ساتل پکار دی چې دا T3 او دا T4 خو زموږ سره ټیک ته د تایراید نه ریلیز کیږي، خو دا T3 T4 راځي د کم ځای نه، کم چې مونږه فوډ خورو، خوراک، هغه فوډ چې دی نو هغه زموږ سره په دې کې آیوډین موجودي. مطلب مونږ چې کوم خوراک کوو په هغې کې مالګه موجودي، نو د مالګه باندې لیکلي آیوډایزډ سالټ، نو مطلب دا دی چې په دې کې آیوډین موجود دی. کم چې سی سالټ دی په هغې کې نیچرلی آیوډین موجود دی، نو هغه آیوډین چې دی نو هغه آیوډین په بلډ کې ابزارب شي او د بلډ نه بعد چې کله زموږ سره تایراید ګلینډ ته راشي نو تایراید ګلینډ هغه د هغې نه کیمیکل جوړوي چې هغه T3 دی او T4 دی، ټرای ایوډوتایرونین او تایروکسین دی به هغه جوړوي. اوس دا به د دې نه فردر ریلیز کیږي، نو بیا به چې کوم دی د باډي ډفرنٹ فنکشنز کوي، خو میکانیزم داسې دی. هایپوتیلمس TRH ریلیز کی، TRH چې کوم دی بیا زموږ سره انټیریر پیچوټري ته راشي او هغه سټیمولیټ شي نو هغه څه ریلیز کی، تایراید سټیمولیټنګ هارمون. تایراید سټیمولیټنګ هارمون راځي چرته تایراید ګلینډ ته، او تایراید ګلینډ چې کوم دی هغه زموږ سره T3 T4 ریلیز کوي. دغه T3 T4 زموږ سره په فوډ کې چې کوم سالټ دی او په سالټ کې آیوډین دی دا د هغې نه جوړیږي. صحیح ده. نو دغه شانتي په ارلی ایج کې په کار ده چې مونږ د آیوډین انټیک ډېر زیات کو، لکه کم چې مطلب زموږ سره واړه دي بیا لوی شي، لکه داسې تقریبا مطلب ټین ایج او د هغې نه بعد 18-20 سال دغې ټایم پورې چې کوم دی د آیوډین استعمال ضروري دی، ډېر زیات په کار دی. دغه چې کوم دی دغه وایټ سالټ چې کوم دی د استعمال ضروري دی ځکه چې په دې کې آیوډین موجود دی زموږ سره، او دغه آیوډین د باډي د ګروت لپاره ډېر زیات ضروري دی او په دې سټیج کې ډېر ضروري دی. خو بهرحال که د دې لیول انکریز کیږي نو د دې د وجې نه بیا زموږ سره سرټن ډیزیز هم کاز کیږي، خو هغه په دغې ایج کې نه کیږي. کم چې بیا زموږ سره ایج سیوا شي، زموږ سره د 30 نه بره شي، 35-40 او په دې عمر کې، یا په کم چې زموږ سره مشران دي نو هغوی ته پکار ده چې هغوی د آیوډین انټیک بیا کم کوي. نو د هغې الټرنیټ زموږ سره پینک سالټ هم میلاویږي که بیا هغه خلک استعمالین هغې کې آیوډین نه موجودو، نو دغه استعمالول پکار دي. خو اله چې کله چاته مسلې یا عمر ډېر زیات شوي نو پکار د خیر لږ استعمال بیا د دې وایټ سالټ پکار دی، خو زیات استعمال نه دی پکار. او دغه وایټ سالټ چې کوم دی کوشش کول پکار دی چې یاره دا اومه نه یې خوړل پکار، لکه فرض که په سالن کې واچولی شو هغه پوخ شو نو هغه بیا نقصان دومره نه ورکوي څومره چې مونږه لکه په سیلډ باندې اکثر مونږ ځان ته دا وایټ سالټ اچو نو دغه زموږ سره نقصان دی پکار د هغې دپاره بیا د الټرنیټ چې کوم دی پینک سالټ استعمال شي. ښه، دا خو هسې جنرل انفارمیشن و. راځو اوس مونږ د دې سیکریشن وایي مونږه، اوس راځو فنکشن ته چې تایراید ګلینډ چې کوم دی هغه زموږ سره فنکشن څه کوي. تایراید ګلینډ چې دی د T3 T4 ریلیز کوي، نو د T3 او د T4 فنکشن څه دی؟ بریک ډاون آف ګلوکوز ټو ریډیوس ټو ریلیز هیټ اینڈ ATP. ګوره د T3 او د T4 فنکشن دا دی چې دی زموږ سره د ګلوکوز بریک ډاون په باډي کې هغه پروموټ کوي. زموږ په باډي کې د ګلوکوز چې کله مونږ چې کوم خوراک وکړو په هغې کې مونږ کاربوهایډریټس وخورو، هغه بیا چې کوم دی د هغې نه شوګر چې مونږ حاصل کړو، هغه شوګر یا ګلوکوز چې کوم دی د هغې بریک ډاون ضروري دی. صحیح ده. نو هغه بریک ډاون چې کوم دی هغه دی څه کوي؟ پروموټ کوي. نو د هغې سره څه پیدا کېږي؟ کله چې د ګلوکوز بریک ډاون کېږي زموږ سره انرژي او هیټ پیدا کېږي، نو د باډي ټمپریچر ورسره هم رایز کېږي او انرژي خلکو ته میلاویږي، نو انسان چې کوم دی هغه اکټیو وي. که فرض که دا نه نو انسان به کمزوري محسوسوي او جسم چې کوم دی دا به یخ کېږي. بل زموږ سره چې کوم دی سټیمولیټ کولیسټرول سینتھسس بای لیور، بل دا چې لیور چې کوم د کولیسټرول سینتھسس کوي دی هغه هم پروموټ کوي. دا زموږ سره د چا کار دی؟ د T3 او د T4 کار دی. بل پروموټ ډیولپمنٹ آف نروس سیسټم ان انفینټ، کوم چې زموږ سره ماشومان پیدا شي، کوم چې انفینټي مطلب کوم چې ماشومان پیدا شي او د هغوی باډي چې کوم دی ګروت ډېر زیات ریپیډ کوي او د هغوی بیا نروس سیسټم چې کوم دی د هغې ډیولپمنټ هم ډېر زیات ریپیډ وي، نو د دغه ټایم کې آیوډین د ده دپاره مطلب T3 او T4 ډېر زیات ضروري دی چې دا ریلیز شي او د ده د نروس سیسټم ګروت په ښه طریقې سره وشي. صحیح شو. بل دا growth and maturation of the skeletal muscles، یوازې د نروس سیسټم نه بلکې د سکیلټل مسلز چې کوم دي د هغې ګروت هم دی پروموټ کوي او میچوریشن طرف ته هم انسان بوځي. مطلب چې کله میچورینګ کېږي د هغې لپاره په باډي کې کوم چینجز راځي نو دی هغه هم پروموټ کوي.
موټیلیټي اف ګیسټرو انټسټینل ټریک کم چې زمونږ خوراکو کو زمونږ په دې انټسټن کې په دې کې چې کوم دا فوډ چې کوم دی دا موومنټ کوي ګیسټرو انټسټینل ټریک چې کوم دی نو دغه په دې کې چې دا کم خوراک موومنټ کوي د هغې موټیلیټي کېږي دی هغه پروموټ کوي زر کېږي نو د هغې نه بیا زر ابزاربشن هم کېږي او باډي ګروث هم ښکلی کولی شي. ټیک شو. ریګولیټ پروسس اف ګروث بهرحال جنرلی موږ داسې ویلی شو چې T3 T4 چې کوم دی د ګروث پروسس چې کوم دی هغه ریګولیټ کوي. بل خبره ده کالسیټونین زموږ سره د دې نه یو هارمون ریلیز کیږي. هغه کالسیټونین په کم کنډیشن کې ریلیز کیږي چې کله زموږ سره د کیلشیم لیول په بلډ کې ډیر زیات های شي. موږ چې کوم خوراک کو پیس کو مختلف قسم سيزونه خورو په هغې کې د کیلشیم لیول چې کوم دی هغه کافي هغه موږ باډي ته مطلب زموږ باډي چې کوم دی سټمک د هغې ډایجیشن وکړي او په انټسټن کې دغه کیلشیم چې کوم دی فردر د هغې ابزاربشن وشي نو دا زموږ سره په بلډ کې شامل شي. نو چې کله په بلډ کې شامل شي نو د کیلشیم لیول په بلډ کې ډیر زیات های شي. نو دې بیا څه چل کوي سټیمولیټ تایراید ګلینډ ټو سیکریټ کالسیټونین. نو چې کله د کیلشیم لیول زموږ په باډي کې های شي نو د دې د های کېدل چې کوم دی دا تایراید ګلینډ ته کمانډ ورکوي چې یاره ته سیکریټ کا کالسیټونین. اوس هغه کالسیټونین څه چل کوي نو کیلشیم ډیپازټ آن د بونز هغه کیلشیم کوم چې په بلډ کې دی نو هغه بون ته ډیپازټ شي نو بون ګروث ښکلی کوي. صحیح ده. او د بون چې کوم دی ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه هم زموږ سره فاسټ کیږي مطلب زر کیږي. انهبټ کیلشیم ابزاربشن بای انټسټن بل دا چونکې په بلډ کې سیوا شوي نو که ته مزید نور کیلشیم خورې نو بیا کم انټسټن چې دی کولمې چې کوم دی په هغې کې چې کوم ابزاربشن کیږي نو هغه انهبټ کړي چې نور کیلشیم مه ابزارب کوه ځکه چې کیلشیم آلریډي په بلډ کې انکریز دی. نو دا د چا کار دی د کالسیټونین. یو طرف ته کیلشیم چې کوم دی هغه د بلډ نه واخلي په بون باندې ډیپازټ کړي بل طرف ته انټسټن چې کوم دی د هغې هغه فنکشن انهبټ کړي چې مزید نور کیلشیم مه ابزارب کوه. بله خبره ده چې ډیکریز ری ابزاربشن بای کډنی. بله خبره ده چې کم زموږ سره د کډنی فنکشن دی چې هغه زموږ سره څه کوي مطلب یورین فارمیشن کوي او زموږ د باډي نه ټاکسیک مواد چې کوم دی هغه بهر ته وباسي. نو که په دغې هغې نه چې کم زموږ سره فلټریشن وشي په دې کډنی کې په ګلومیرولس کې نو هغې کې کیلشیم هم چې کوم دی هغه ډېر زیات د باډي نه آوټ شي مطلب هغه په ګلومیرولر فلټریټ کې راشي. د په پریویس چپټر کې تاسو ګلومیرولر فلټریټ ویلی دی نو هغه کم کیلشیم چې په دې ګلومیرولر فلټریټ کې آوټ شو نو که فرض که په باډي کې د کیلشیم لیول کمی نو د هغې ری ابزاربشن کیږي. زموږ سره په کنولیټډ ټیبیولز کې د دې څه کیږي ری ابزاربشن کیږي. نو که فرض که په بلډ کې د کیلشیم لیول های نو دې څه چل کوي د ډیکریز ری ابزاربشن بای کډنی نو دا کډنی تی واپس نه ابزارب کوي بلډ له واپس نه ورکوي کوم چې په ګلومیرولر فلټریټ کې وته نو هغه بیا په یورین کې ایز اټ از آوټ کیږي مطلب ری ابزاربشن د هغې چې کوم دی بیا نه کیږي. نو دې هغه هم انهبټ کوي که فرض کا سیوا شي. ټیک شو. د دې بیا زموږ سره اپوزیټ چې کوم دی زموږ سره پیراتایراید ګلینډ دی هغه چې کوم هارمون سیکریټ کوي نو هغه بیا د دې اپوزیټ کار کوي که فرض که په بلډ کې د کیلشیم لیول زموږ سره کم شي نو پیراتایراید ګلینډ چې کوم پیراتارمون ریلیز کوي کم کیمیکل ریلیز کوي کوم چې د دې تایراید ګلینډ په بیک باندې دی دا اسې جنرل سره ډسکس کوم نو هغه پیراتارمون ریلیز کوي او پیراتارمون چې کوم دی هغه دا چل کوي چې یاره د بون نه کیلشیم را اخلي او بلډ له ورکوي. بل زموږ سره په انټسټن کې ابزاربشن اف د کیلشیم هغه چې کوم دی هغه پروموټ کوي چې یاره مونږ کوم خوراک کړی چې د هغې نه زیات کیلشیم ابزارب شي. او بله خبره ده چې که په کډني کې زموږ سره زیات کیلشیم آوټ شو نو هغه ری ابزارب کوي نو باډي ته د کیلشیم لیول برابروي. ها بل په دې کې مونږ بله خبره کوو چې یاره یا خو زموږ سره د T3 او د T4 اوور سیکریشن هم کیدی شي یا زموږ سره چې کوم دی انډر سیکریشن هم کیدی شي. که فرض که زموږ سره زیات سیکریشن کیږي نو هغې ته مونږ هایپر تایروډیزم وایو او که فرض که زموږ سره کم سیکریشن کیږي نو هغې ته مونږ هایپو تایروډیزم وایو. ګایټر یو ډیزیز چې کوم دی د هغې نوم په بوک کې ورکړی دی. ګایټر داسې ده چې فرض که زموږ په باډي کې یا په بلډ کې زموږ سره د آیوډین کمی یا فوډ چې کوم دی کوم انټیک کوو په هغې کې د آیوډین کمی راشي او آیوډین دلته نه راځي نو دی بیا زموږ سره T3 او T4 سینتھسز نشي کولی اب د څه نه جوړوي نو هلته کې خو باډي ته ضرورت دی نو هایپوتیلمس TRH ریلیز کړي TRH چې کوم دی هغه بیا پیچوټري سټیمولیټ کوي چې TSH ریلیز کا TSH بار راځي او تایراید ګلینډ چې کوم دی هغه ته کمانډ ورکوي چې تو T3 او T4 ریلیز کا. خو اوس کنډیشن دا دی چې په دې ټایم کې زموږ سره T3 T4 جوړ شوی نه دی نو بار د دې د سټیمولیشن چې کوم دی دا ډیمیج کوي زموږ سره او هغه کنډیشن ته بیا مونږه
دغه وایو دا ګایټر ورته وایو چې یاره دا وپړسېږي سویل شي او دا مری ورسره راوپړسېږي نو دغه هم زموږ سره پښتو کې ورته غور ویلی کېږي نو دا کنډیشن چې کوم دی هم زموږ سره د ایوډین د کمي د وجې نه راتلی شي چې کله زموږ سره T3 او T4 نه پیدا کېږي او بار بار TSH راځي او د سټیمولیټ کوي چې ته دا ریلیز کا نو په داسې کنډیشن کې بیا زموږ سره ټیسټونه کېږي هغې ته بیا مونږ TFTs وایو تایراید فنکشن ټیسټ چې کوم دی هغه کېږي او په هغې کې مونږ ته په بلډ کې لیول ښیي چې د TSH څومره ریلیز شوی دی T3 T4 شته یا نشته دی نو بیا د هغې فردر چې کوم دی ډایګنوزس کېږي او د هغې ټریټمنټ هم کېږي که فرض کا تایراید مکمل طور ډیمیج شوي او تایراید چې کوم دی ریموو کړي یا د دې څه حصه ریموو کړي نو که بیا باډي ته د T3 او د T4 کمې مزید یي نو بیا د هغې دپاره ټیبلیټس ورکوي تاروکسین په نوم باندې خرڅېږي چې هغه بیا خلک خوري او خپل چې کوم دی باډي میټابالیزم په هغې باندې کنټرول کوي نو دا زموږ سره تایراید ګلینډ او د هغې څه فنکشن ستاسو مطلب د لسم د لیول د ډېر های لیول نه کم چې بیا تاسو مخکې په سیکنډ ایئر کې وایي نو هلته به تاسو بیا د دې مزید نور هم ډیټیل وایي پیرا تایراید ګلینډ به هم وایي د دې انډر سیکریشن اور سیکریشن کم کنډیشن کم حالات په باډي باندې راځي چې کله دا زیات سیکریټ شي یا کم سیکریټ شي یا د هغې ټریټمنټ څنګه کېږي نه به تاسو په هایر کلاسز کې وایي نننی ټاپک زموږ ختم شو تھینک یو الله حافظ